بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف الفعل الناسب للمفعول المطلق حذفا واجبا قياسا حذفا قياسيا يعلم له ضابط كلي يحذف معه الفعل لزوما في مواضع متعددة منها. وليس بتوجه سبق آسان دیکھا لگ د شروع نو د وکیری من منصوباتو کی اول نمبر د اسم منصوب تعریف کړو دا غي سم ته ویل کیږي چې د مفعول په علامه باندې مشتمل وي او به دیم نمبر منصوباتو کی د مفعول مطلق بیان شروع کړو دا غي تعریف او درې اقسام یو درې قواعد تعریف کی څلور اجزا او دا نوم دا معنی مصدری دی چې فاعل د فعل کړي دوا تاسو فعل چې مذکور وي مخکې درې او په معنی د مفعول مطلق وي یعنی مشتمل وي په معنی د مفعول مطلق د قبيله د استعمال لکل نه په جز باندې څلور او به دویم نمبر کې د دې اقسام ذکر کړیو د مفعول مطلق درې اقسام دي تاکیدی او عددی او نوعی او عددی کچری مفعول مطلق د فعل په مفهوم کې زیادت نه کولو نو به تاکیدی وي او که زیادت په اعتبار د نوع سره کولو نوعی به یو که په اعتبار د عدد سره کولو عددی وي وګم دې کنه خبرته چې بار بار وایو خو چې څو وخت دی او بهم درې قاعده ویلې وی اوله قاعده موږ درې قاعده دي نو اوله قاعده دا وا چې مفعول مطلق تاکیدی لا يسنى ولا يجمع او بخلاف الاخيرين نوعی او د دې چې د يسنى او يجمع او به دویمه قاعده وا چې کله کله مفعول مطلق دا من غیر لفظه راځي یعنی د مخکینی فعل د لفظ نه بنوي معنی به د دوړو یو لفظ نه بنوي معنی ماده به بدل وي او یا به باب بدل وي بدره مقاعده وا هغه حسب د عامل د مفعول مطلق نغه کله حسب جوازي چې کله صرف قرینه موجوده او کله حسب وجوبي او سماعي چغې د بار څخه قاعده نه و بس عربونه داغي د حذف منګ ورېدلیونو سمای شوی و او دریم نمبر وسوایو کله کله د مفعول مطلق فعل حسبي کې فحسبي وجوبي قياسي سره یعنی قرینه به موجودي ور سره قائم مقام بیان څخه قاعده وي ورله قاعده چې داغي په بنا باندې په مفعول مطلق عامل او فعل چې دا به بحث په وجوبي سره حذف وي په خبره پويږي نو ګورئ ودا علامه فرمایي وقد يحذف اصل کې صاحب د کافی وو لیکله وقياسا علامه د عبارت روباسي اشاره کوي دي تا چې دا وو عاطفه دي او قياسا عاطف دي په سمعان باندې نو سمعان چې د چا معمولو داغین مخکې کوم فعل او بدل تنوین نو داسې وشي وقد يحذف الفعل قياسا او به فعل نال تزوج مراد الناسب للمفعول المطلق او به حذف مراد واجبا مراد وجوبا مراد واجبا ده دا کیسه شوی حذفا واجبا قياسا په دې اعتراض راځي چې قياسا دا صفت ده د حذفا د بارا او صفت په موصوف باندې حمل وي نو به قياسا حمل شي په حذفا باندې او د حمل لسر به وسب د بذات د جایز نه دي ځکه معنی ورانه ده حذف قياس ده حذف دا سي حذف چې قياس وي کنه دا سي حذف چې قياسي وي ادا وي دا سي حذف چې قياس وي حذفا حذف قياس دا ونه سي کیږي نو علامه ور سره عبارت روي سره حذفا قياسيا اشاره وکړه دي خبرې ته چلګه دي کې یا نسبتیه شته ده
قیاسیا هم محذوب د پکې کجی ور سره دا خبره بیان کړي د دې خبرې بیان کړي چې لکه د حذف قیاسی مطلب څه دی د حذف سماعي مطلب بیان کړو چې څه قاعده ورلنوي خو بس د عربونو همدغه شان نقل وی چې وجوبا یغو عامل ذکر کوي نو سره د قیاسن هم بیان وکړي قیاسن چاته وي د حذف وجوبي قیاسی د بارا د دې تعریف داده چې باقاعده وي او قاعده مقرره د غي دلان دی به حذف کیږي قاعده کلیه به وي د غي دلان دی به وګورئ یعلم له ضابطون چې معلومیږي ودی د بری و ضابطه مونږ نن تل د ضابطه او د قاعده او د اصل منځونو کې فرق کو تعریف هم وکړو اصل چاته وي ضابطه چاته وي د فقهي خبره کومه دې کې نه مګه تاسو په قدوی کې ویلي قانون تعریف کې قاعده کلیه تندبق على جميع جزئياتها لتعرف احکامها منها كقاعده شي دغه شان د ضابطیم تعریف د خصوصیات د دې خاص وی دغه په مقابله کې بهر الرضی ولا یعلم له ضابطون چې معلومیږي د دې د بری و ضابطه کلیه يحذف معه الفعل چې دغه ضابطه سره به فعل حسبیږي لزوما فی مواضع بروري صاحب د کافی وي د مفعول مطلق فعل حسبیږي بحسب وجوبي قیاسی سره پسینو کې خړیر زین دي په مواضع نو علامه ور سره متعدد دین مروي استلو نسل کې اعتراض نه جواب دی اعتراض دی چې لگا صاحب د کافی مواضع ول ویلو او به وربسرس منها وي انن کې دا همت د اختصار به کړي وي بس د مفعول مطلق فعل حسبی کې فاس به وجوب قیاسی سره او شروع به کړي وي دا ولي وي چې مفعول مطلق فعل حسبی کې حسب وجوب قیاسی سره بد ډیر زینو کې باز اعتداد نو دا منها او ډیر زین دا ولې ذکر کړي په سوال پوه نه شوړي علامه جواب کوي متعدد زین دي بھائی سيو خو نه دي کمنګه کصاحب د کافی موازعانه ویلې منهای نه ویلې نبي چې کوم ول مثال ویل مطلب بدا وې د قل تاسفی کې نور نشته دي او چې موازعه ویل ډیر زین دي دا کوم مثال د اول ذکر کوم دا یو دی دا غینا دا یو قاعده د لاندې د سنوري قاعده دي مغي کې مسبيږي په یوه کنه به او متعددتين ور سره علامه دي لپاره بیانو کو چې لکه زین ډیر دي دا موږ څومره بیان کړی دي د دې مطلب دا نه دي چې امدادي نورم دي فمنها اي من هذه المواضع منها کی مرجع د ضمیر خي چې منها کی ضمیر چاته راځي دي وې دغه مواضع او تراجع دي کنه دا مخکې مواضع تیر شو منها اي من هذه المواضع او به ما وقع مناسب دمانه مراد مفعول مطلق دي او وقع کې ضمیر هم ما مفعول مطلق تراجع دي البته دا اصل کې دا دې کې چې کومه لفظي خبرې دیغه کوه نور خپل مقصد تلانه دي چې دغه خلاصه وایم ازینه چې کله شروع شي برحال زین کې واچو ایمان مراد مفعول مطلق دی یو وقع کې چې کوم ضمیر ما تراجی دی هم مفعول مطلق تراجی دی یعنی ما ته یعنی مفعول مطلق ته ادم ردا چې معنا مفعول مطلق مراد دی خو مضاف کې حذف دی ما مفعول مطلق ډایرکټ بنوي منها بعض د مواضع ونا ما هغه موضع د مفعول مطلق دا موضع ټکی په کې وي کنه به حمل نسی کیږي د اعتراض جواب دی خو پرې دی دا چې ما ویل دا ځین کې کینه وي خپل اعتراض ختم شو ما نڅوک مراد دی مفعول مطلق خو په حذف د مضاف سره څه بوي ما هغه موضع د مفعول مطلق دا ورسېدلې به او وقع کې ضمیر چاته راځي دی همدغه ما یعنی مفعول مطلق تا وګورئ نو ځکه ور سره علامه د عبارت روي سلو موضع ما بعضی د مواضع او د حذف وجوبي قياسي د فعل د حذف وجوبي قياسي د مفعول مطلق نه موضع ما اغازه د مفعول مطلق دی وقع چې واقع وي څوک واقع وي اي مفعول مطلق چې د مفعول مطلق واقع وي نو وقع کې ضمیر مفعول مطلق تراجه دی او به رسیدلې او دا مفعول مطلق دا د ما تفسیر دی نو پکار دا و چې وقانه مخ کی ذکر کړي ما
مفعول مطلق وقایع ویلې وي خو ما وقایع یو ځای ویل ځکه چې ما موصوف دی او وقایع صفت دی دا څنګه چې د موصوف او د صفت ترمنځ اجنبي سره فصل راغلی وي دې په وجه ما وقع دواړه یو ځای کړه ما تاسو ته ویل مقصد ته نه رسیدلی ښه هغه موضع د مفعول مطلق دا مفعول مطلق وقع مثبتا وزغک شي ورته برحال برګوري خبرم دا وکړه چې کله کله د مفعول مطلق فعل حسبي کې بحسب وجوبي قياسي سره ګڼ زین دي ورلا پغې کې اول او دویم زیوا وري اول زی لپاره اول موضع د بار څلور قیدونه دي توجه اول ما وقع مثبتا مفعول مطلق به مثبت واقع ویو بعد نفي یا معنی نفي پس د نفي د معنی د نفي نه به دوا تاسو پوهیږئ دو قاعده دریم دا نفي یا معنی د نفي په اسم داخلي وي څلورم او مفعول مطلق بر دغه اسم نه خبر نوي څه شو به ویما اول زی چې د مفعول مطلق فعل پکې حذف وي حذف وجوبي قياسي سره څلور قاعده دی هغه کې دا قاعده کلیه ده کنه دا څلور قاعده چې قاعده به جوړيږي کم کم مفعول مطلق به مثبت واقع وي یو پس د نفي یا د معنی د نفي نه به دوا دغه نفي یا معنی د نفي په اسم داخلي وي درې دغه اسم دغه مفعول مطلق به خبر دغه اسم نه نوي څلور پوه شئ به په دغه صورت کې به مفعول مطلق فعل باس په وجوبي قياسي سره اسپيږي مثال تاسو ته لږ وګورئ لکه ما انت الا سيرا ما انت الا سيرا تاسو وګورئ سيرا مفعول مطلق ده فعل حذف ده ما انت الا تسير سيرا نو سيرا مثبت ده تني مگر سيرني مثبت ده که منفي ده ورما نفي راغلي ده خو الا واپس نفي ماتي تني مگر سيرا مثبت شو یو قید موجود شو دویم پس د نفي معنی د نفي نه دلته نفي ده ما انت نفي ده کنه ده دوا دریم د نفي یا معنی د نفي با په اسم داخلي ما انت بچا داخله ده انت باندې انت اسم ده کنه ده درې او ما انت الا سيران دا سيران د انت نه خبرم نه دي څو قید شو پوه شو دی او دغه شان انما انت سيران سيرا مفعول مطلق ده مثبت ده پس د معنی د نفي انما معنی د نفي رتا سی پیژني او انما داخله شوی په اسم انت باندې او سيرا دغه نه خبرم نه ده قصه حل شو کنه به علامه جامی یو قید سره چې کوم څوک باریکي غي ذکر کړی دی ښا مخکې به ورزو به سیده او دا وګورئ ما وقع مثبتا هغه مفعول مطلق دی هغه موضع د مفعول مطلق دا چې واقع وي مفعول مطلق مثبت وليس مفعول مطلق به مثبت واقع وي د دې مطلب دا نه دی چې کلام به مثبت وي ښا کني به اعتراض راځي چې رسو تا کوم کلامونه راوړي ما انت الا سير دا خو کلام منفي دي کلامي او تاسو ویل مثبت به د مثبت معنا دا ده چې مفعول مطلق به مثبت وي کلام نه یادو وګوره اريد اثبات معنا دا چې د مفعول مطلق د اثبات اراده بشي وي کلام کارونګوي د نفي اراده باندې وي شي خجد دې قید څه پیدا ده توجه تاول چې مفعول مطلق به مثبت وي نو کوم مفعول مطلق کی اراده د نفي شي به وي به حذف د فعل وجوبي نه ده به فعل ذکر کې لکه مثالی ما زید یسیر سیرا ما زید ګور سیرا ما دلان دی راغلی منفی دی نو فعل نه دی حذف یسیر شته کنه ما زید یسیر سیرا نو دا مثبتن قید کم یو شو اعتراضی شو اته ګور اريد اثباته لا نفيه فانه لو اريد نفيه زکه کچری اراده د نفي شوی لکه ما زید یسیر سیرا لا يجب حذفه به حذف نه دی واجب پدې تاسو وایي شلای دویم قید څو بعد نفي
پس د نفي نه بوي اور بسي معنی د نفي د دواړه یو دي پس د نفي معنی د نفي نه او دریم قد سوچ دغه نفي معنی د نفي په بچا داخلي په اسم باندې د سمېلو کنه او دا مفعول مطلق به دغه نه خبر نه نو وي ور سره نفي داخلنا لا اسم چې دغه نفي په اسم داخله وي لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه او داسي اسم به چې مفعول مطلق به دغه نه خبر نه وي او بعد معنی النفي یا په پس د معنی د نفي نه وي او بعد نفي بعد معنی نفي داخل على اسم نغيكم دا قید دی چې دغه معنی د نفي به داخله په اسم باندې وي لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه هغه کې به مفعول مطلق دغه نه خبر یعنی دغه اسم نه خبر نه وي عنه کې ضمیر چا تراجی دی ان ذلك الاسم نصيب د کافی عبارت دا دی بعد نفي او معنی نفي داخل على اسم لا يكون خبرا عنه دا څه دی کا لا يكون ودوغري به عبارت دا او بعد معنی نفي یا بس د معنی د نفي نوي معنی د نفي داخل وی على اسم په اسم لا يكون چنبوي خبرا عنه الک لا يكون کی د ضمیر مرجع څوک دا مفعول مطلق دی کنه مفعول مطلق بنوي خبرا خبر عنه ان ذلك الاسم بيد مرجع ضمیر مرجع خدلا تاسو پوه شئ خجی اوس دیم قید دی ولګو پس د نفي یا د معنی د نفي نبوي د دې قید څه فائدہ ده دا یې د ذکر کړي تاسو پوه شئ دریم قید ذکر دریم موږ دې بجلی موږ لوري کړي یا دې سمراشي یا دې سمزي ها دریم قید لګولې توجه چې دغه نفي معنی د نفي په اسم داخلي وي دا قید ولې لګولې ځکه کنفي معنی د نفي په فعل داخلي وي به هم حذف وجوبي نه دي پچا داخلي وي فعل باندې او تاسو ګورئ وانما قال او ما كافي ولا يقول على اسم داخل على اسم دا يولي ويل لانه ذكر نفي معنی د نفي لو دخل على فعل كشرب فعل داخلي وي لك ما سرت الا سيرا ور بچا داخله د سیرتو باندې ما سیرتو الا سیرا یا انما سیرتو سیرا په دې صورت کې خو فعل حذف نه ده کنه سیرتو دواړو کې ذکر ده نه رسي به نبي حذف وجوبي نه ده لا يكون منه دا دغه قبيله نه ده چې فعل حذف وي بس په وجوبي سره ورسېدلې به څلورم کې دې سره غوړیو چې دا مفعول مطلق بر د غیسم نه خبر نه وي ځکه چې مفعول مطلق د غیسم نه خبر وي به زمنګ د دغه باب نه ده به خو خبر دې موږ بیان بچا کې شروع ده مفعول مطلق کې وګورئ وانما وصف الاسم اسم موصوف کړلو کم چې نفي بعد نفي نه کم چې نفي یا د معنی د نفي نه پس واقع وي د غیسم موصوف کړلو بأن لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه هذا چې د مفعول مطلق به خبر نوي دا غینا لانه لو كان خبرا ذکر کچره د مصدر خبر شي انه دغه اسمنا او غیر مبتدا شي لك ما سيري الا سير شديد ما سيري مبتدا ده او سير شديد خبر ده دا مصدر خبر واقع شو نو دغه شان صورت شي لکانه مرفوعا به مرفوع دي امون بیان منصوباتو کې مفعول مطلق کې على الخبريه بنا بر خبريت مرفوع دي دا زمنګ د باب نه دي تاسو په شولې توجه جي دا یو صورت ذکر شو څلور قاعده بکیو پدې منها کې ور سره یو بل صورت هم ذکر کړي هغه کې دوه قاعده دي توجه بر وګورئ دیم چې مفعول مطلق دیم موضع چې د مفعول مطلق فعل پکې په حسب وجوب قیاسي سره ضفي هغه قاعده دا دویم زیاده ده چې مفعول مطلق به مکرر وي او قید او پس د اسم نه بواقي وي درې جوړ کا پس د اسم نه بواقي وي دوه قاعده او د مفعول مطلق په دغه اسم د بار خبر نه جوړيږي درې قاعده ولګوي مفعول مطلق بچوي مکرر به وي او دا مفعول مطلق په پس د اسم نه واقع وي دوا
خدا مفعول مطلق بر دغه اسم د بارا خبر نه جوړيږي پوه شئ کنه وګورئ او وقع مرجع د ضمیر خي المفعول المطلق مفعول مطلق بواقعي یا واقعي مفعول مطلق مکرر وی یو قید صاحب د کافی سره د یو قید ذکر کړی دی دا ورپسې دوه قیده چی پس د اسم نبوي دا اسم چې هغه نه به خبر نوي دا منګه دا اصل کې په مخ کې معنی تب د داغې نه خپل معلومیږي علامه جامی ذکر کړی ګوره فی موضع الخبر عن اسم ایو سرویس سلو مفعول مطلق به مکرر وی او بزید خبر کې به د اسم نه خو لا يصح وقوع خبرا صحیح بنوي چې دا مفعول مطلق دی واقعي شي خبر عنه دغه اسم نه بني سي دا عبارت ولې روي سلا اصل کې اعتراض نه جواب دی برو غوري طويل چې کلمه مفعول مطلق مکرر وي صاحب د کافیه توایو به فعل حذف فاسف وجوبي سره زدر خیمه مفعول مطلق به مکرر وي او فعل بيني حذف لك كلا اذا دكت الارض دكن دكا مفعول مطلق مکرر دی دكن دكا او فعل اشتكن دكت الارض دك اشتكن نشته ورسېدلې جواب دادی مولوی صرف دا یو قید نه دی چې مفعول مطلق د مکرر وي ور سره بل قیدم دی چې بس د اسم نه بوي دا وای بس د اسم نه دی کنه الارض نه دی کنه دکت الارض مونږ ویل صبر وک کنه دا خور سره ویم چې دا به دا غینه خبر پزید خبر کې بوي پزید خبر کې بوي خو خبر بنوي دلته دکن دکن پس ارض نه دی اسم نه دی خدا دکن دکا بزید خبر کې نه دی ځکه الارض نائب فاعل دی نائب فاعل لپاره خبري خبر چار پاره مبتدا ده پاره پدن لګي ورسېدای کنه تاسو پوره خبره وته څه کوي مفعول مطلق به مکرر وي یو او پس د اسم نبوي دوا کدی کوم قیدونه زید کو او بزید خبر به دري خو خبر بنوي څلور اوس که څلور قید کړو بس خبره به خوازه شي نو دکن دک کی مکرر هم ده صحیح مکرر ده پس د اسم نم ده ټیک ده خودو مردا چې په زید خبر کې نه ده کنه ځکه خبر زه خولي چې مخ کې مبتدا دلته مخ کې نائب فاعل له پوه نه شلې به تو ګورئ فی موضع الخبر بزید خبر کې بوي ان اسم د اسم نه لا يصح وقوع خبرا عنه چې صحیح بنه بي چې دا دی واقعي شي خبر د دغه اسم نه فلا يريد نو اس به اعتراض نه وریږي د مثل لدی ترکیب چې دک د الارض دکن دکا وانما جمع بين ضابطتين سوال الکه دا خو ضابطې شولي اول کې څلور قاعده او دویم کې څلور قاعده اخیرا بدویم کې څلور قاعده جوړ کړه دسی وکنه صدرمه درجه د وسکه څلور قاعده جوړ کړه نو سوال دار چې دا دواړه بیلې بیلې ضابطې دي یو منها کی ول یو ذکر حالانکه رس نور ضابطې د بار بیل منها وي دلته به منځ کې منها ویلې وي پوه نه شي جواب دار چې دواړه په یو ټکی کې مرګري دي کنه چې مفعول مطلق په پس اسم نوي او خبر به نوي دې ټکی کې مرګري دي کنه پس به د اسم نوي خبر به نوي وګوره او جمع کړه بین ضابطتين دو ضابطې جمع کړل اشتراکي ما ذکر دوه ضابطې مشترک دي په الوقوع بعد اسم چې دا واقع بس د اسم نه لا يكون خبرا عنه او خبر به داغین نوي نه پیږي به مثالونه را دوه یار ويقول ما انت الا سيرا دا داغي مثال لچی مفعول مطلق راغلی مثبت پس د معنی دن پس د نفنا او نفي داخله به اسم بيو دا دغه خبر نوي تسير سيرا دل اصل کې تسيرو ده حسب وجوبي سره حذف ده او بل وما انت الا سير البريد دا بل مثال هم داغه ور کړی ده سير البريد مفعول مطلق ده پس او مثبت ده پس د نفي نه دی او د نفي داخله ده په اسم باندې او د خبر نه دی نو دوه مثال ذکر کړه ا د دې بده شي اصل تسير سير البريد هذان مثالان دا دوه مثالونه دي لما وقع مثبتا
داغه مفعول مطلق د باره چې مثبت واقع وي بس د نفع نه. اعتراض دو مثال ولې راوړ یو کافی نه وڅ پوه شئ په وایي چې درې فائدې دي ځکه دو مثال راوړ څو فائدې دي. یو فائدہ دا ده چې ول مثال داغه مفعول مطلق چې نکره ده او دویم داغه چې معرفه ده کنه پوه نه شو دی یو دویمه فائدې وره په ول مثال کې دا سیرن مفعول مطلق چې دغه اسم فعل له دغه اسم د بار څه دی ما انت نیت مگر ګرځي دا ان د تګرځي دا ګرځیدل دا سیرن رواني کنه دا سیرن فعل د انت دی کنه دی او انت مبتدا ده نو دا اول صورت هغه دی چې دا مفعول مطلق دغه مبتدا د بار دغه اسم د بار څه فعل له فعل مطلب دغه کار دی هغه ګرځي نه نصیبي نیت مگر سیرن هغه فعل شو. او دویم مثال کې دغه اسم فعل نه دی بلکې کوم دی الا سیر البدیدی بل او ما انت الا سیر بلکې بدویم کې نه دی بدویم کې د مفعول مطلق چې دی دغه اسم د فعل سره مشابه دی دغه اسم د فعل سره انتم سیر دی او سیر البرید هم سیر دی هغه سره مشابه او ته وایي تنه مگر د سی لکه د برید سیر نو د دسی وایا د دې اسم کم فعل دی هغه مشابه کړي دی د مفعول مطلق چې د چا فعل دی هغه سره د مفعول مطلق د برید فعل دی او انت کم فعل دی هغه سره مشابه کړي فرق باندې پوه شئ. دو شو. درېمه فائدہ دا ده چې ما انت الا سیرن دا مفرد مثال دی او سیر البرید دا د مضاف مثال دی. نو څو فائدې شوي او ته وګورئ كمان وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم تنبيه خبرداري ده بدي خبره چې اسم کوم چې واقع وي بعد أن الاسم الواقع موقع الخبر هغه اسم چې واقع دی بزيد خبر يعني مفعول مطلق ينقسم إلى النكرة والمعرفة كلا نكرة رازي لك سيرا كلا معرفة رازي لك سير البريد ذم أو إلى ما هو فعل للمبتدأ او دویم دا چې دې کې تنبیه ده چې دا مفعول مطلق کله فعل د مبتدا وي لکه ما انت الا سیرن کې سیرن فعل انت دی نه ته مگر تروانی او الى ما او تقسیمی هغه فعل ته يشبه به يشبه ده کنه ستاسو په دغه کې څه دی يشبه به چې مشابه دی دغه مفعول مطلق سره څوک سره مشابه دی فعله د مبتدا فعل نو سیر البرید سره د انت فعل چې د مشابه دی نه ته مگر بشان د برید د سیر ان استا سیر دغه بشان دی ونه رسیدلې به او دریم او الى مفرد ومضاف بده کې تنبیه ده چې دوه قسم دی او مفرد او بل مضاف دواړه راتلی شي. وانما انت سیرا در معنی د الا د بار مثال له سیرن مفعول مطلق دی او پس د ما او مثبت دی پس د معنی د معنی دی پس د معنی د نفی نه دی انما او هغه د اخره د انت باندې او ذات خبر نه دی ای تسیر سیرن مثال لما وقع دا مثال له دغه لپاره چې واقعي بعد معنی نفی پس د معنی د نفی نه وزید سیرن سیرن دا اخره دی ښا مفعول مطلق مکرر وی ای یسیر سیرن دلته يسير حسب دي فاصل وجوبي سرا مثال لما وقع مكررا مثال لا غير چې واقع شوی وي مکرر نو زید سیرا مفعول مطلق مکررم دی پس اسم نه دی او خبر هم داغه نه دی یعنی داغه اسم نه خبر نه دی